السلام علیکم دوستانو، امید دی چې ښه به وئ او روغ او جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو راځئ چې نن درته یو داسې سیټینګ وښیم چې هغې نه به ستاسو هر قسم پرابلم ختم شي د موبایل. هغه څنګه دوستانو، تاسو به وایئ چې ولې موږ موبایل ریسټور کړو چې ټولې مسئلې ترې ختم شي. مه یې ریسټور کوئ، هم ستا د بیټرۍ مسله دي. اوس چې ستا بیټرۍ کله کار نه کوي او ته لګېږې چې هله زه نوې بیټرۍ هم واخلم نو زما موبایل چارج نه کوي، اخر ولې ډېر په پرابلم او په تشویش کې پروت یې، نو راځه زه تاته یو سیټینګ ښیم او مفت یې درته ښیم چې ستا سیټینګ ستا په موبایل څومره لوډ او څومره پاور پروت دی. نو زما سره اوسئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځان سره، ځکه چې سبسکرایب باندې ستا نه هېڅ نه ځي او ستا ته به داسې مزېدارې ویډیوګانې میلاویږي. نو دوستانو راځو د موبایل سکرین له او په سیټینګ کې درته ښیم چې په دې کې ستا سره څه دي. نو دوستانو په دلته لیکلي بیټرۍ، زما سره موبایل ویوو دی، نو زما د سیټینګ به لږ جدای او په سمسنګ موبایل سیټینګ کې جدای. نو په دې کې تاته لیکلي نارمل موډ او لو پاور موډ. کله چې ستا سره په موبایل کې چارج کم وي نو دا پې وښه، او کله چې سوای نو دا پې وښه. نو زه خو وایم چې د شپې استعمالوې نو لو پاور به په دې صحیح وي چې چارج به ډېر زیات کوي. زما سره اوس 44% چارج دی، نو که دغه زه ووهم نو زما د موبایل ویډیو هم ختمېږي او زما موبایل بندېږي، ځکه چې دا داسې سوپر پاور سیوینګ موډ دی. کله چې ته موبایل کېږدې او آن یې کېږدې نو هر رقم فون به پرې راځي او ته هم فون کولی شې، خو نور شیان پکې نه شې استعمالولی، ځکه چې دې باندې ستا د موبایل هر شی بلاک شي او ستا موبایل چارج نه واخلي. نو څوک یې کېږده او څوک یې راوله. په دې ځای کې تاته لیکلي دي چې ستا نه موبایل کوم یو آپشن، کوم یو اپلیکیشن ستا نه زیات چارج خوري. نو راځئ چې وګورو زما نه چارج ډېر کوم یو شیز وهلی دی. نو لږ لوډینګ نه بعد چې مونږ راغلو دلته، نو زما سره فیسبوک دی. نو فیسبوک زما نه نن 14% چارج واخلی دی، او یوټیوب زما نه 10، او واټساپ زما نه چې، او براور زما نه چې، او ریکارډ زما نه چې، او کوم زما نه 4%. نو کوم ګزاره کړې دی او فکس لیب چې کوم دی هغه ما نه 3 خوړلی او داسې راکوزېږه 2 ایک کی. نو دې ما نه داسې خوړلي دي. نو ما خو نن استعمال کړي صرف دغه شیان دي. زه تاسو ته ښیم دغه شیان ما استعمال کړي دي د دې ځایه پورې. د دې ځای نه چې کوم د سوا زما پسې چارج ډېره لګېدې دی، ما سره مکمل زیاتی کړی دی او زما نه یې چارج په مفتو کې خوړلی، ځکه چې دا زما سره په سکرین کې موجود دی. دا ستا هر یو شی ستا نه چارج وهي، خو ته په دې نه یې پوهې چې دا به زه څنګه باندوم چې دا زما نه چارج بیا ونه وهي. نو راځئ زه تاسو بیا بیټرۍ ته زه تاسو راولم. په بیټرۍ ته به لاړ شئ، د بیټرۍ په آپشن چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته لیکلي های بیکګراوند پاور، دې ځای کې چې کوم دغه دی نو دی به وخي. اوس راشئ یارانو، دې شیزونه ستا نه په مفتو کې چارج والي. دا به ته د دې ځای نه ما دا بند کړي دي، په دې ځای نه یې بند کړه. ستا نه به چارج ډېر کم وخي، ستا موبایل بیټرۍ به هم ډېره زیاته کېږي او دعا به کوې زما دې ویډیو چې کله ستا خوښه شوه نو د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړه او خپله یې هم وګوره، او لایک، کمنټ او سبسکرایب چې ده نه بالکل هېر نه شي. نو ګلابه دا سیټینګ ستا زده کړو، د دې نه پس به ستا موبایل چارج هم پول کوي او ستا موبایل به چارج کېږي هم زر او کمیږي به هم زر نه. نو دوستانو زما سره چې کوم دا سیټینګ دی دا خو ما د دې سیټینګ نه راواړولو، په سیټینګ کې اوس زما سره، خو د تاسو سره چې کوم موبایل دی فرق په دې ځای کې. نو زه تاسو ته ښیم ګوره لو پاور موډ چې د دې ځای نه لګوي، ستا موبایل به د دې ځای نه، او سوپر سروس دا هم د دې ځای نه لګېږي. نو د دې ځای کې زما سره دا آپشن دي، خو زما د سیټینګ نه تاسو ته چې کومه طریقه وښودله هغه زما په سیټینګ کې دی او د ډېرو موبایل په دې ځای کې. نو الله مو ژوندي لره، تر بله ویډیو پورې مو په لوی رحم سپارم. والسلام.